د کراچۍ متعلق یو دوه خبرونه فقط در کومه او هغه هم د دې سره تعلق ساتي چې په کراچۍ کې زمونږ د پښتنو سره چال چلن سلوک چې کوم دی نو هغه څنګه کیږي. دا یو ویډیو دا ډیره وایرل ده. ګناه کې هر څه یعنی یو پښتون دی د هغه چرته کې څه ګاډۍ لګولې ده او ټیک تک دغه گاډۍ هغه چرته په یو داسې ځای لګولي چې هغه ځای منع دی یا که فرض کا هغه ځای داسې وي چې د دې نه وړاندې نه دي ورته ویلی شوي چې دا ځای خالي کړئ. خو دا کم مناظر چې تاسو وینئ یقیني خبره ده ستاسو به هم په زړه کې راشي. دغه ویډیو چې چونکې په دغه ویډیو څوک ریکارډ کوي په هغې کې هغه قسم خبره کوي او هغه دا خبره کوي چې دا وګورئ غریب پښتون یې راایثار کړی دی. پښتون غریب دی دا او دا کس چې دی نو دی پښتون نه دی لکه دی په اردو کې خبرې کوي او هغه وایي چې دا وګورئ پښتانه په مخه راغستې دي او دا غټ غټ سوټي ورسره دي او په هغې باندې وهل کوي. نو دا یو دوه پښتانه چې کوم دي د دغې سره یې په سړک د پاسه دغه وهل ټکول چې کوم دی دغه یې ورسره کړي دي بیا یې ګاډي ته اچولی دی. په دې کې پکې ځینې واقعات بیا د دې هغه تسلسل داسې دی چې مونږ کتلی دی وړاندې د دې نه هم داسې شوي دي. زمونږ ګوره دا پښتانه چې دي دا غریبانان لکه یو میسود دی نو هغه غریب به په جنوبي وزیرستان کې په شکی کې او په مکین کې او په لده کې او په دې کې د هغوی څه روزګار دی هېڅ هم نشته دی هلته کې. نو هلته خو یا دی راځي ماټري وجني کله دغه وجني طالبانې وجني کله بل څوک او چې بیا دغه خلک لاړ شي کډه وکړي بیا ځان له هغه ځای کې خامخا چې توس کراچۍ ته لاړ شي خو ځان له به څه ګورې څه به شروع کې څه به یا به مزدوري کې یا به ځان له چېرته څه ټي ایم یې لګې که څه ګاډۍ به لګې. نو بیا د دغې خلکو سره غریبانانو سره دغه روانه ده. لکه ګوره زمونږ اکثر عموما مونږ په اسلام آباد کې یو ځای بل ځای چې وګورو نو دغه وږي چې خرڅوي دا وږي خرڅوي ګاډو والا نو دا ټول زیات د ممندو دي. نو ته ماته دا ووایه چې په ممندو کې څه دي چې هغه غریب ځان له هغه ځای کې دغه وکړي. نو دا خلک بیا لاړ شي ښارونو ته بیا په ښارونو کې خلک په دې باندې بد ګڼي چې ګنې دا ولې دا پښتانه رالل او دې پښتنو زموږ د ښار امن خراب کړو زمونږ یې دا وکړل زمونږ یې هغه وکړل. نو دغې پښتنو غریبانانو له خو تاسو په خپله علاقو کې هم د هغې څه نشته. هلته هم د ریاست د پالیسو قرباني کیږي. نو چې بیا دلته راشي نو دلته کې هم بیا تاسو لکه زه هرګز زما د دې ویډیو دا مطلب نه دی چې ګنې دا مونږ دا ووایو چې ګنې پښتانه دي او بس دوی له دي د غیر قانوني کارونو اجازت ورکړی شي. خو یو سړی ځان له دغه لګوي ګاډۍ لګوي څه مزدوري کوي نو بیا خیر دی ټیک ته تاسو هغه ته څه ځای وښایئ چې په هغه ځای کې وکړي که هغه ځای کې هم نه او د بیا هم په انکروچډ ځای باندې یا په لاقانونه ځای باندې دی ځان له سټیه لګوي. خو بیا دا طریقه نه ده په کومه طریقه باندې چې تاسو دا خلک ګرفتاروئ. په دې کې بیا د هغه ځای کې پښتانه چې کوم دي نو هغې